بسم الله الرحمن الرحيم. قال القدري مولا فرمائي ويجوز وقف العقار لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول. برګوري چې تروسه من څلور پنځه مسلې بیان کړي دي مفتا به. باقي کې اوله مسله دا و چې کله وقف وشي نو شی موقوف د واقف د ملک نه وځي. دویمه رای راجحه دا وه چې بنفس وقفتو سره وځي دې کې به خبره کوو به انشاءالله. او درېمه رای دا وه چې د موقوف علیه په ملک نه داخلیږي. او څلورمه راجحه رای دا وه چې د مشاع شریک شي وقف هم جایز دی. تقسیم قبلی او که نه قبلی، البته مسجد او مقبره کې نه دی جایز. څو مسلې تېرې شولې، څلورو. پنځمه مسله هغه راجحه دا وه چې وقف کې دا نه ده ضروري چې داسې جهت تذکره هم دې وکړي چې هغه همیشه وي. که منقطع کېږي هم جایز ده، خو تعبید به یي ښه. دا ټکې به ورسره وایي چې دې نه پس فقراو دپاره. څو شو؟ پنځه. شپږمه مسله اهمه مسله ده. صاحب د قدرې فرمایي وقف صرف د عقارو جایز دی، د پټو مټو. او کوم شی چې یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي د هغه وقف نه دی جایز. د منقولي اشیاء وقف نه دی جایز. پوه شوئ پې؟ ورته وګورئ. ويجوز وقف العقار، جایز دی وقف د عقارو. دلیل صحابه وقفونه کول کنه. لأن جماعة من الصحابة ورضوان الله عليهم اجمعين وقفوه. هغو عقار وقف کړي لکه حضرت عمر هغه تیر شوی او دغه شان حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علي لاندې ټول لیکلي رضوان الله عليهم اجمعين. ولا يجوز وقف ما، او جایز نه دی وقف د هغه شی ينقلو چې یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیږي. ويحول د دې هم دغه معنی ده، یو ځای نه بل ځای ته وړل شي. قال صاحب د هدایه وایي دا مسله چې وقف صرف د غیر منقولی جایز دی او د منقولی نه دی جایز على الاطلاق. دا مسله د امام صاحب رائے ده. وهذا على الارسال، دا مسله که دغه شان مطلقه مرسله پاتې شي نو قول د امام صاحب رحمه الله دی. اوس راشي امام ابو یوسف رحمه الله څه وایي، امام محمد رحمه الله څه وایي. غوږ شئ لکه که یو سړی ځمکه وقف کي سره د غویانو قلبه وه چې پخوا وه قلبه، نو بس جایز ده. حالانکه قلبه منقولی شی دی، جایز ده. په طبعه د ځمکه کې یو غلامان یو، هغو به د ذمېداري کوله، هغې هم ورته وقف کړه، نو دا هم جایز ده. دواړه منقولي دي. څوک وایي؟ امام ابو یوسف رحمه الله. وقال ابو یوسف رحمه الله اذا وقف ضیعة، که یو سړی وقف کړي ځمکه ببقرها سره د غویانو و اکرتها سره د کاریګرو کاشتکارانو ویما غلامانو وهم عبیدو، هغه د غلامان اجازه جایز ده. صاحب د هدایې وایي د کاشتکارۍ چې څومره آلات دي د ټولو وقف صحیح دی په طبعه د ځمکه کې. یو سړی ځمکه وقف کي، ځمکه چې په څه کرل کېږي کوم اسباب غواړي هغه ټول وقف په مسه صحیح دی د ځمکې په طبعه کې. اگر چې ذاتن هغه اشیاء منقولي دي د هغو وقف نه وټیک، خو طبعا صحیح دی. او دا قاعده د ډېر کارونه اصلا نه کېږي نه یې صحیح، طبعا صحیح وي نه صحیح وي. وګورئ وکذا سائر الآلات، دغه شان نور ټول آلات الحراست د فصل کم آلات دي. لأنه دا ولې صحیح دي؟ وایي ځکه دغه مذکور منقولي اشیاء طبع للارض، دا تابع د ځمکې دي فی تحصیل ما هو المقصود، په حاصلولو د هغه څه کې کوم چې مقصود دی د ځمکې نه چې غله ده هغې کې دغه تابع د ځمکې دي. او قاعده اوس بیانوي وقد يثبت من الحكم، کله کله ثابتېږي حکم طبعا، ثابتېږي د حکم نه طبعي طور ما هغه حکم لا يثبت مقصودا چې مقصودا نه ثابتېږي. نظایر واوره کنه اوبه خرڅول جایز دي هلکه نه دي ښه. کمې اوبه د چا په ملک کې چې نه وي هغه اوبه یادومه، د کوهي اوبه بس مطلقا خرڅېدا جایز دي نه دي. ها روې باسه کولر کې ځان ته محفوظ کړه که به یې خرڅې به ټیک ده، خو کوهي والا اوبه یا د چیني والا اوبه جایز دي خرڅول نه دي، یا د نیر والا نه دي جایز. خو که یو سړی ځمکه خرڅوي نو په کومو اوبو چې ځمکه اوبه کېږي نو ورسره دغه اوبه هم خرڅوي جایز ده، ولې دا په طبعه د ځمکې دي.
آبادی وقف کول نه دی جایز صرف آبادی چې ځمکه نه وي خو که سړی ځمکه وقف کوي سره د آبادۍ نه اوس جایز د آبادي وقف هم ټیک دی نه ضمنن دی مازدیګر مونځ دی سړي 4 رکعاته وکړه قاعده هم وکړه عبدو رسول ته مونځ ورسو 5 رکعات ته پاسېدلو فکر یې نشته هغې کې رکوع سجده هم وکړله اوس ورله حکم دار یو رکعت بل هم مرګری کا مرګری کو اخیره کې سجده سهو وکړه 4 به فرض شي او د 2 به څه نفل حالانکه د مازدیګر نه پس نفل اصلا نه دي سیدا طبعا دي ضمنن رال پوهېږئ که نه پې ګورئ ته کشرب رواله فی البیع لکه اوبه په بیع د ځمکه کې او بنا رواله په وقف کې و محمد رحمه الله معه هلکه امام محمد رحمه الله سره ده هغه د امام ابو یوسف رحمه الله سره مرګری دی فيه په جواز د وقف منقولي اشیاو کې په غیر منقولي په تبع کې ښه ناجایز دی وایي ومحمد رحمه الله چلے معه امام ابو یوسف رحمه الله سره مرګری دی فيه په جواز د وقف منقولي اشیاء کې تبعا للارض لانه لما جاز ولید هغه سره مرګری دی ځکه امام محمد رحمه الله د ځینی منقولي اشیاء د وقف قایل دی حالانکه هغه د چا تبم نه ده نو چې د منقولي اشیاء د وقف قائل دی نو چې کوم د غیر منقولي په تبع کې د غیبه په طریقې اولا قائل نه صحیح نور مفتابی راي دي کوم ذکر کو اخیره کې لانه امام محمد رحمه الله چې دی لما جاز هر کله چې د جایز غنله افراد د بعض منقولي اشیاء یعنی ځان لا بعض منقولي اشیاء لما جاز هر کله چې د جایز غنله افراد بعض المنقول بالوقف چې مفرد ځان لدی شي بعضی منقولي اشیاء په وقف کې به ووري لانه شان داده لما جاز هر کله چې جایز وا افراد بعض المنقول ځان لا بعضی منقولي اشیاء بالوقف په وقف چې منقولي اشیاء ځان لدی وقف شي عند وداغه بنز جایز وا نو فلئن يجوز الوقف فيه نو پکار د چې جایز شي وقف په دغه منقولي اشیاء کې طبعا چې د غیر منقولي تابع وینو اولا دا ډیر اولا ده نه رسېږي وقال محمد رحمه الله وسرا شي والله د امام صاحب د امام ابو یوسف رحمه الله را خو تیر شو لکنه امام محمد رحمه الله وی د کراو د اسونو جهاد د لپاره وقف صحیح دی ور منقولي شی دی کا د اصلحو وقف صحیح دی جهاد به مجاهدین کوي دام صحیح دی ورپسې نورم بیانې ګورئ وقال امام محمد رحمه الله ويجوز حبس القراع جائز دی حبس معنا وقف د اسونو والسلاح د اصلحو معنى د حبس سره وقفه في سبيل الله وابو يوسف رحمه الله معه فيه امام ابو يوسف رحمه الله هغه د سره ملګری دی په دې کې چې د اصلاحي او د اسونو وقف ټیک دی هغه وایي على ما قالوا دغشان مشايخ ويلي وهو استحسان لك وګره دا استحسان دی کا قیاس تقاضا دا کوي چې وقف بصرف او صرف د غیر منقولي اشیاء ځکه وقف کې تعبید ضروری دی او منقولي اشیاء خو څه وخت پس ختميږي د څه دا کنه وهو استحسان بسسله والقياس ده کنه والقياس من القياس والقياس ذلك چان لا يجوز جائز نه لما بينا من قبل د دې مخکې موږ بیان کړی دی ځکه تعبید ضروری دی او کوم شی چې منقولي هغه خو باقی نه پاتې کیږي وجه د استحسان الک استحسان وجه خورته بیان کنه استحسان خو تاسو ټول پیژنئ کنه چاته ویل کیږي لغت کې طلب د حسن کول اصطلاح کې د قیاس جلی مخالف دلیل ته استحسان وایي الدليل الذي يخالف القياس الجلية دای تعریف شو ابیر دې څو صورتونو څلور استحسان بالاثر او بالاجماع بالتعامل مرتوي او بالضرورت او استحسان بقياس الخفي او دولني درې قسمه چې استحسانونه دي دا په قياس باندې راجح دي قياس بو تبریدو او دی بل کې وبه قوت د علت ته ګوري دي څلوره موقعه سي جلی کی وایي کنه دلته اوس قیاس وایي چې دغه اشیاء وقت د ټیک نشي خو استحسان وایي صحیح دي ولی احادیث کې راغلي کنه
او استحسان بالاثر دی استحسان بالاثر چې راجح هي په قیاس ته پرې دی وجه الاستحسان الاثار المشهوره هغه احادیث مشهوره دي فيه بدی کې منها بعض د اغه قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی واما خالد فقد حبس ادرعا ارچ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د اصل کې پوره قصه لاندې ذکر ده صحیحین روایت د بخاری مسلم ان ابي هريره بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر على الصدقات حضرت عمر ولګلو زکات راغون کا نو ابن جمیل فمنع ابن جمیل منع کړو نه ورکو خالد ابن ولید منع وکړه حضرت عباس منع وکړه فقال رسول الله فرمایل ما ينقم ابن جمیل ته ابن جمیل لته انتقام اخلي نه اخلي مگر دا فقیر الله مالدار کو هر چې خالد ابن ولید دین وای فینکم تظلمون او تاسو هغه سره ظلم کوي چې زکاتونه تعالی زکه خپل زغره چې دا کنه هغه وقف کړي دا او قیمتي کاری کړي دلته څه وای واما خالد فقد حبس ادران هغه وقف کړي دا زغره وافراسا اسونه وقف کړي دي فی سبیل الله تعالی وسوره وقف ټیک شو کنه د من د استحسان بل اثر د قیاس او تبریدا وطلحه بل روایت دی خو دې روایت بارک لاندې محشی ذکر کړي لا اصل له حضرت طلحه حبس دروعه د خپل زغری وقف کړي فی سبیل الله تعالی ويروى واكراعه یو کې اکرام راغلي دي اکرا خو د کورا جمع اکرا دام ټیک نه ده بهرحال والکرا ولک قران سم مراد دي مخکمتن کې چې تیر شو الخيل څوک ته مراد دي نسونه او دې سره سره وخانو تم شامل لوي ځکه وخانو باندې خلک jihad کې کار کوي سامانونه پیوړي ويدخلوا داخليږي په حکم د خیل کې په جواز د وقف کې الابلهم لأن العرب چې یجاهدون جهاد به کول عليها په وخانو باندې مقدس سلاح دغه شان اسلحه وقفم ټیک دی يحمل وقدس السلاح دغه شان اسلحه چې دی ما يحمل داخل اکبار کوي عليه په وخانو باندې دی وقم ټیک شو وان محمد رحمه الله امام محمد رحمه الله نه نقل لیه توجه چې کوم شي کې د وقف د خلکو تعامل جوړي خلک وقف کوي اگر چې منقولین وقف بیٹی کی ځکه استحسان بالاجماع یا استحسان بالتعامل ورته وي قیاس مو تبریدو مړی تاسو بس حاصل واوري حاصل صاحب د هدايه چې کوم بیان کړي دغه حاصل داده چې وقف د منقولی غیر منقولی اشیاء جایز دی یو به منقولی کې چې کم کې سبا احادیث راغلي دي استحسان بالاثر په وجاغي کې وقف جایز دی دوا او کم کې چې احادیث نه دي راغلي او منقولی دي خداغي په وقف د خلکو تعامل دی داغي وقف هم ټیک دی استحسان بالتعامل استحسان بالاجماع په وجه صاحب دې دای په درې بیان کړی تاسو پوه شولې اخیره کې وځي مفتابی راځي ذکر کړه دا چلې ولې کړي اسی دې کړي وګوره ها خدرش مخکې راځي وان محمد رحمه الله انه يجوز جائز ده وقف ما وقف داغا شيء فيه تعامل شاغي تعامل من المنقولات منقوليه شيخ تعامل فكي كالفاسي لك تبر والمر او بالچا مر بالچه ته وای کنه مر دغه ته وای دا تخص ته وای کا څو دوی پور هم دغه هغه تخصصي زموږ چې پر راچخ نه اول قدوم دا اوس بیلچا راکاو قرآن خو منو لکشن صبرو کې اعلان دی را کو شي اچھا دا بیلچا چې دا کنه تیشه څه ته ویل لګا تخستوي من قلت ویلو کا د سې د ګوري کالفاصل کتبر والمر دا بیلچدا والقدوم دا تخزدا والمنشاري او دا ارا والجنازه جنازه بکسر الجيم هغه کټ کم کی چمړې دي وثيابها دا غشان دغه کم کپړه چی والقدور دا غشان دا دیچکی والمراجل او دیګونه دا غټي دا بلواړي یا مراجل خلکو خاص دي چې د تانبې نه قدوم دو ارڅنه کې دي شي خټې نم خلک جوړي والمصاحف دا غشان قران مجیدونه
وعند ابي يوسف رحم الله لا يجوز هغه وی دیو کې نه د جایز دا کوم شی یاد کړه چې عرف کې جوړ لیدا نه د جایز وجه سره لأن القياس صاحب د هدايه وی د امام ابو يوسف رحم الله دلیل دا دی چې قیاس بالا ورید چې مقابله کې حدیث راشي نه ته خونه دی راغلی حدیث خو صرف په صغر او وسونو کې راغلی او دی کې خونه دی لأن القياس انما يترك دا پر خودل کیږي بالنص والنص ونص ورد وارد في القراع پاسونو کې والسلاح کې فيقتصر عليه باغي ببن خلاف القياس وی خپل مورد پورې خاصی کنه ما ثبت على خلاف القياس بغیر عليه لا يقاس امام محمد رحم الله وی الک بلا اور کنه څنګه چې د احادیث پوجا قیاس پر خودل کیږي استحسان بالاثر چوته وی دغه شان د تعامل پوجا پر خودل کیږي کنه استحسان بالتعامل ورته وي ومحمد رحمه الله يقول القياس قد يترك قياس کله کله پر خودل کیږي بالتعامل بتعامل باندې لکه موږ حسامی کې ویلو قد تترك الحقيقه بدلاله العرف وسياق الكلام وسواق الكلام وسياقه دا ویلو کنه وفي المعنى في المتكلم دا قسم کړي پنځه زینو کوم دی لکه استثناء کې وګوره قیاس پر خودل شوی استثناء پیژنې استثناء لکه اډر ور کول نن سبا وته اډر وای موچی ته وای چې دغه شان مقدار او توخي په دې مقدار باندې په دې طریقه باندې مالا سپلای جوړه کا پېږي پی او یا نن سبا دی دغه ته وای دا ټیکادارانو ته په دې طریقه موږ له کور جوړ کا د سی پول جوړ کا ټول اډر دی استثناء ده دلته مبیعینا او بهم به جایزي حالانکه چې مبیانی به خو نه جایز خو تعامل جوړ دی نو قیاس پر خودل شوی لکه په استثناء کې وقد وجد التعامل في هذه الاشياء په دې اشیاء کې تعامل موجود دی د وقف نصير ابن يحيى څوي و اذا کوم دینی کتابونه دي کنه د احادیث د فقه په مصحف باندې حمله وي د دې وقف هم ټیک دی انه هغه چې وقف کتبه کتابونه وقف کړیو الحق الله بالمصحف د دې وجنه چې ملحق کړي دغه کتابونه مصحف سره قران وقف ټیک دی دا هم ټیک دی وهذا صحیح عمدا صحیح ده لان كل واحد ذکر واحد دینی کتاب کې که قران وی کې د حدیثو کتاب وی کې فقه وی هم سکول الدین څه د بار وقف کیږي دین د بار تعلیما بل ته تعلیم ورکول د بار او تعلما تعلیم زده کول د بار وقرات د بار او اکثر فقهاء الامصار شری علی قول محمد امام محمد رحم الله بقول لی چالکا بس کوم شي کې تعامل د وقف جوړو بس صحیح د وقف تاسو پوه شولې کوم شي کې چې د وقف تعامل نه دی جوړ یو اثر بګ نشته دی دوا منقولی دی درې دغه وقف بنې ټیک وما اواغ شی لا تعامل فی چاغي کې تعامل نوی لا يجوز عندنا زمنګ بنسبانی جایز نه د دغه وقف ووقف لا يجوز عندنا وقفه امام شافعی رحم الله یو قصه کوي ډېر مزیدار قاعده بیانوي وقال الشافعي رحمه الله كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء اصله ويجوز بيعه يجوز وقفه بروغه لك کم شی چې مداسه دي چې اصلي باقی پاتې کیږي او نفت حاصلېږي او به جایز وي وقف جایز دي کم شی چې داسه دي چې اصلي باقی پاتې کیږي او نفت اخستل کیږي او به جایز ده دغه وقف صحیح دي وقال امام الشافعي رحمه الله فرمای كل ما هرغ شيء يمكن الانتفاع چې ممکن وي نفاصل ول به باغ باندې ما بقا اصل سره د دین چې اصل باقی وي ويجوز بيع به جائز وي نو بس يجوز وقف به جائز ده ولی وې د وقف والا کار کیږي کنه اصل شی به باقی وي لکه څنګه جسمه کې باقی وي او نفبت خستل شي لانه يمكن الانتفاع ځکه ممکن ده نفاصل ول به باغ نو مشابه د چا سره رااله زمکو سره فاشمع العقار والقراع اسن سره والسلا سره ولنا موږ د بار دلیل لاله چې قیاس وی چې وقف د صرف غیر منقولی کی وی نو منقولی هغه کې به وقف صحیح وي چې هغه کې خو یا تعامل وي او یا په کې اثر وي ولنا موږ وایو ان الوقف فيه وقف بدغ نور اشیاء کې دتا چې کوم قاعده ولویلا لا يتعبد منه دا همیشه نه ختميږي حالانکه وقف د بار تعبید ضروری دی همیشه علامه بیان نو مخکې تر شوی کنه
وای دا خو داسې شو لکه دراهم وقف کول دنانیر وقف کول فصارت الدراهم والدنانیر او دا تم معنی چې د دې وقف ټیک نه دی بخلاف العقار بخلاف د عقار ولې هغې کې خو هغه موافق القیاس دی رسی بی ولا معارض من حیث السمع اعتراض نو بیا تاسو به دغه اصلحې د جهاد کې او پاسونه کې ولې جایز کوو ویلته معارض موجود د قیاس کنه من حيث السمع معارض موجود من حيث السمع معنی حدیث موجود او یا من حيث التعامل موجود معارض اس دینور کې ونشتا ولا معارض نشته د کوم شاو کې چته یاده معارض د قیاس نشته من حيث السمع نشته ولا من حيث التعامل نشته نو دا کوم شا چته یاده یعنی کوم کې چې تعامل هم د وقف نشتا حدیث هم بکی نشتا او منقولیم دی نو فبقی علی اصل القیاس اب په اصل قیاس معنی وی وقف بیٹک نی وهذا لان العقار ذي وجه سره وجه بیانې دغه منقولی اشیاء وقف ولې نه ټیک وهذا داصل کې امام ابو شافعي رحم الله ته جواب کوي د عقار نه علاوه اشیاء ته قیاس کړ په عقار معنی وای دا ټیک نه دی وجه لأن العقار يتعبد أخوامي شوي او الجهاد چې جهاد معنی مور قیاس کواغه ویلو کنه فاش العقار والكراع والسلاح نو کراع او سلاح چې د جهاد سامان دي نه په عقار قیاس ټیک دی او نه جهاد په سامان معنی ټیک دی ولی ورشه عقار چې دا يتعبد فی او منقولیه شی يتعبد نه او جهاد خو سلام الدین د دین بلندی ده فکان معنی القربة فيهما انه کوم قربت چې بده دواړو کې لري کنه بزمکی او په جهاد په سامانونو کې دا اقوا دي فلا يكون غيرهما د دین علاوه چې کوم اشیاء دي هغه ندي په معناهما د دواړو په معنی کې قیاس کولای به نشي وس راځي اخیری شپږمه مسلې راجح راي امینه د ویل کنه اول مسله واقف د ملک نوزي دویمه مسله نفس وقفتو سره وزي دریمه مسله بده دویمه کې به قصه کوو دریمه مسله موقف علیه مالک نه جوړیږي څلورمه مسله د مشا وقف جایز دی قابل تقسیم وی کنه مشا پنځمه مسله تعبید پکې تذکرہ کول ضروری نه دی شپږمه مسله د کوم شا وقف جایز دی کوم نه دی نه ماته وقف شي ملي شي زمون وسنی عرف کې د خلکو د تعامل په وجه قیاس ترک دی ترک استحسان بالاجماع په وجه زمکه کوم یعنی غیر منقولی اشیاء وقف صحیح دی او په جمله ټولو منقولی اشیاء کې وقف صحیح دی حتی د دراهم او د دنانیر وقف هم صحیح دی تاسو به کې کنه څوک چې پیسې وقف کوي صحیح دی تل نور اشیاء دی البته پیسو کې فقها وی بهتره ده که چا جماعت مدرسې له پیسې وقف کړلې نه د سې دی وکی دا پیسې دی یا دې به سامان ولې دې جماعت کې ولګي لکه نن سبا خلک کوي کنه او یا دې سیو کې را پیسې دې بس تجارت کې یو مضبوط تجارت کې ولګي انا به دې جماعت خرڅ کوي ا پیسې به برقرار یا اصل به برقرار پاتې وقف مګې ته وجه اصل برقراری نه پته علي کنه وګورئ قال القدري مولا فرمایي واذا صح الوقف دا څه مسله شو لو مکانه لم يجوز بيعه ولا تمليكه الا يكون مشان عند ابي يوسف رحمه الله فيطلب الشريك القسمه فيصح مقاسمته مرو ګورې لکه چاچی څه وقف کو کنه نه به بیان د جایز کا خرڅولې نشي او نه بل مالک جوړولې شي او نه چاته هبه کولې شي او نه پکې به تبدیلی مبدلیم پکې نشي وکولې زه دې وقف کړې بس وقف دې زبدي کې څه قصه کومه خو چې مقوخه واذا صح الوقف کله چې وقف جایز شو لم يجوز جایز نه د بیع د دې ولا تملیک بل کس مالک هم نشه جوړولې تر خپل نه مالک نو الا يكون مشان ها که شریک شی وکنه توجه جی او یو سړي خپل یې وقف کړله امام ابو یوسف رحم الله ویل مشا وقف ټیک دی کنه نو زما او د عبدالرحمن شریک پلاټ دی ما خپل یې وقف کړله نو هغه ویل تقسیم وکړه چې ساغه وقف شي او زه خپل استعمالو ممالازه تقسیم کو نو بهم تقسیم کولو نو تقسیم جایز دی چا خپل یو شریک پلاټ کې خپل یې وقف کړله او مقابل مطالبه د تقسیم وکړله نو تقسیم جایز دی بیان نه د جایز بل مالک جوړول نه د جایز او تقسیم ته چې نه تقسیم منځ کې څنګه راوستلو وګورئ
الا یکون مشان مگر دا چې شریک وي د یوسف رحمه الله فیطلب الشریک او به شریک مطالبه وي کې القسم د تقسیم فیصح مقاسمته تقسیم جائز دی. اوس لک بر وګورئ الکه دا څنګه کیسه دی بګر ورته ولا چې تقسیم جائز دی. تقسیم څه زمنګ څه کار دی به یې کیسه روانه کا خبره خود دې شروع ده. نو مولوی صاحب دا تقسیم من وجهین به یې کا زما د اسمر لی پلاټ شریک دی کنه او دو نو ما پرون ویلیو کنه چې بهر جز بهر مرله کې د می سره زمام ده نیم نیم ده نو که یو پټ زیم نیم دغه د نیم زما ده که یو مرلې نیم دغه د نیم زما ده که دو مرلې نیم دغه د نیم زما ده په دې لس مرلو کې چې کم زیره لې هر یو کې نیم دغه نیم زمانه د څه ده کنه توجه. اوس چې د مشرق سیډ والا د ورکوم مغرب والا ظالمه نو د دې مطلب دا دی چې د مغرب مشرق سیډ کې کم نیمه حصہ زما وا هغه ماده لور کړه او مغرب سیټ کې چې کوم جانب کې چې کوم نیمه حصہ د دوا هغه د مال بدله کې راکړله نو ما مال ورکو د مال راکړلو نو مبادله المال بالمال بالتراضي شو کنه دا خو بیا دا تقسیم څه دا بیا نو کدی ته وګوري چې د بل حصہ ته علي او خپل حصہ هغه ته بریدي بیا شو او کدی ته وګوري چې خپل حصہ پکې متعینه کې تمیز د خپل حصے کې بس به تقسیم دی به امتیاز دی امتیاز د حصے دی امتیاز د حصے هم جوړیږي او سم جوړیږي بیا نور قصه پکې کو. اما امتناع التملیکی الکه مالک جوړول په وقف کې ولې منه دی فلما بینا من حدیث ذکر کړو کنه تصدق باصلها لا تباع ولا توهب واما جواز القسمه تقسیم ولې جائز دی فلان تم شه به سره څه لکه یو یاد کدو یادی تمييز د څه ده کنه دویا سیدی ځکه دا تمييز دی او افراز تمييز هم دی تمييز او افراز جدا کېدل اهم دی. غايه الامر ان الغالب رضی وسیوب کی قاعده جوړ کو ما تلک متوجه شله انتهي هم مسله د فقه تقسیم کول من وجهين بي من وجهين افراز او تمييز من بڅنګ من بکمی کم جهت له ترجیح ورکو نو فقهاو لیکلي دي چې په مکیلی او اشیاء کې په مکیلی شي نه پیژنې کل سره چې خرڅيږي موزونی اشیاء کې وزن سره چې خرڅيږي او په معدودات متقاربه او کې کم چې په درجنو خرڅيږي افرادو کې فرق نه کوي څوک لته اعتبار نه ور کوي دومره یو شان افرادي نو مکیلی موزونی او معدودات متقاربه د کې تقسیم کول چې دي کنه دا افراز او تمیز دی دا څه دی صحیح شو. او کم چې مکیلی اشیاء نه دي موزونی نه دي معدودات نه دي لکه غوګان دي تقسیمي یا زمکه تقسیمي دي کې معنی د مبادله د بیع د راجحه ده مکیلی موزونی کې معنی د تمیز او د افراز راجحه ده په تقسیم کې او په غیرو مکیلی موزونی کې زمکه او غیرو کې نشا مبادله پیږي به نه دي کې وس څوې ګورو تا کومه نه اعتراض ده چې دلته خو زمکه را دي کې خو معنی د مبادله راجحه ده د بیع نو دا تقسیم چې کوي ګوري چې خپل حصہ وقف شوی خرڅي حالانکه وقف شوی شی خرڅول جایز دي دا ولې تاسو جایز کوي یار وایي د وقف د پاره موږ جایز کوو چې بس دا وقف ټیک شي غټه خبره ده نه رسې به وګورئ. غايه الامر دا ده چې ان الغالب في غير المكيل غالب په غیر مکیل او غیر موزون کې مان المبادله مان د مبادله ده نه بيدا الا ان في الوقف مگر دمره د په وقف کې موږ جان الغالب موږ وګرځولو غالب په مان د افراز کې موږ وګوي وقف کې بس افراز مان غالب ده نظرا للوقف د وقف خیال ساتو د وقف احکام د نور بدل لیکه وقف انتهي احتیاطي کار دی د جمعات د سمنونه د مدرسې سمنونه د وقف یا لکه دی به انتهي خیال ساتي ځکه کدی کې تا نه کوتای او شول ته به معافي د چا نه واړي یو سړي د حق ما په مال کو د نه معافي واړم او کدی کې به د چا نه معافي واړي ویږي حتی وقفي مال چاله تجارت کې ورکول مې ټیک نه دي قرضه کې ورکول هم ټیک نه دي فقاو منع کړی ده رسې کنه د جماعت د مدرسې کم مال له پړ نه وقف
هغه وقف مال هغه چاله قرضه کې نشي ورکولای دومره احتیاط دی پکې وګورئ فلم يكن بيا وتمليكا نو بيع وتمليك نشول صرف افراش شلو ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك لکبر وګورئ کوس ما د عبدالرحمن شریک پټې دی توجه ما به خپل حصہ هغه وقف کړل اوس چې تقسیم مطالبه را نه کوي تقسیم وکا نو بس ما د تقسیم کو ټیک ده هغه به مقاسم شي زب مقاسم شم اب مطالب شي د تقسیم زب څه شم مطالب وګورئ ثم ان وقف نصيبه كيو سړی وقف کې نه سخپل من عقار مشترکین دی یو مشترک زمکنه نو فهو الذي هم دا سړی به خپل يقاسم تقسیم کوي د چا سره کوي د خپل شریک سره یعنی زبد عبدالرحمن سره خپل تقسیم کوما لان الولايه الى الواقف ولایت چاته واقف تا الولايه الخاصه اقوى من الولايه العامه دا واقف چیرې د ولایت زید د قاضینا دا خاصه ده وبعد الموت او کزه مړو ما واقف مړو نو اله وصیه د کوم وصیه هغه به تقسیم وکړي ملګری سره ولا وین وقف نصفاق لکبر وګوري او کزما پلاټ دی توجه هغه کې نیم ایسه وقف کړله اوس کوم نیمه دان د معلومه نو اوس تقسیم بګار دی چې غنیمه کوم وقف د چغې چې باندې څوک به چیرته جمعه جوړ کی څه به جوړ کی کنه یا چاله فقراو د نفل باره وګرځي نو تقسیم بګار دی کنه دی اوس زه خپل تقسیم نشم کولای ځکه زه به مقاسم هم او مقاسم مطالب به او مطالب به نو قاضي به راځي اب تقسیم کوي ما سره پوهیږئ په وین وقف کوي سړی وقف کې نصف عقار نیمه خپل خالصه کله هو چې کوم د دوا نفل الذين واغکس یقاسمو چې هغه تقسیم کوي القاضي څوک به قاضي به یو صورت ادا شو قاضي به دیم صورت ادا ماته متوجه شي ما لس مرله بلاټ دی نیم می پکې وقف کو نو دسه به کوم دا بقای نیم به عبدالرحمن خرڅ کوم چې خرڅ میکړو اوس به امرا شمه تقسیم وکړو تقسیم هم چې وکړو اوس به ته واپس واله تقسیم نه پس پوه شئ به ځکه به هغه مقاسم شي او يبيع يا بي خرڅ کی سخپله باقی من رجلين په یو سړي باندې ثم يقاسمه المشتري به بدل سره مشتري مقاسمه وکي ثم يشتري ذلك به ته واپس والی منه دغه مشترینا لان الواحد زکا کوس دا خپل حصہ د خپل شریک د خپل یو لسمر له پلاټ مثلا نیمه حصہ وقف کی نو تقسیم کین مقاسم او مقاسم جوړیږي نشي کوله یو کس چې لا يجوز جائز نه دا یکونه مقاسما جداري مقاسم مطالبم شي او مقاسما او مطالبم دي شي ولو كان في القسمه فضل دراهم ان اعطى الواقف لا يجوز لکبر وګورئ زما د عبدالرحمن شریک پلاټ دی توجه مخبل نیمه حصہ څکړه وقف کړله به تقسیم وکړو تقسیم کې د مغرب ولې سما ترکله مشرق ولا غته لاړه خو یو طرف قیمتي دی کې کله کله تقسیم کې دامي کنه یو طرف ولا نیمه لی خور سره ور سره بل پیسې مور کوي ځکه دا بلغه کمزوري نو مثلا زما کوم حصہ دا قیمتي د ماده چې کوم ملاو شولا عبدالرحمن ته چې کوم ملاو شولا کمزوري ده نو که زه پیسې ورکوم جایز ده وای چې دغه حصہ ده هغه پیسې ولا مم وقف کوم خو که چې عبدالرحمن ته کوم حصہ ملاو شولا نیمه قیمتي ده او ما ته پیسې راکې به نه د جایزه به خو مطلب دا زما کوم حصہ وقف دغه خرڅوم نه رسېږي څوي ولو كان في القسمه كچري بتقسيم کې فضل دراهم تزيتي دراهم نه ان اعطى الواقف كداي واقف تور کول نو ګوي واقف خپل حصہ خرڅین لا يجوز الامتناع بي الوقف وان اعطى الواقف كواقف ور کول پکې پیسې باغره وسل اجازه به جایز ده به ودی شي ويكون بقدر الدراهم شراء بقدر الدراهم شراء کوي او هم وقف کوي تاسو پوه شئ لکه مولوی صاحب دغه دویمه خبره ما بار وچړله خو ټیم کم دی سبا وی ټیم کم نه دی بلکې پر شوی